أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تخویف اخروی او دنیاوی دارنگی تزہید فی الدنیا د دنیا نه بے رغبتی داغی د پارا واقعہ د قارونی ذکر کولا پدې کې نور درسونه نور سبقونه هم ملاویږي مالدارو خلقو ته پدې باندې چې د قارون په شانتي مال ځان سره خود دې داغینا زکات نور کوي وشر نور کوي دا الله حقونه نور کوي سرسایه نور کوي قربانی نه کوي د مال دیتا کنوز وی دیتا کنز وی چې دا الله حق تی نا ورکول کیږي قارون هم دغسی خپل مال نه دا الله حقونه نه ورکول نو وبال شو په دیمه دا خبر هم ذکر کوي چې یو طرف ته قارون دی نو بل طرف ته موسی علیہ السلام دی د دې واقعې نه هم دا ښکار کیږي چې موسی علیہ السلام خپلو د موسی علیہ السلام د ترزویو لیکن چې کله خلاف ورزی شروع کړه نو موسی علیہ السلام هغه بیا بچ نکو خپل ولی باندې بچ نشو قارون بچ نشو نور زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترو ابو لهب هغه هم بچ نشو دا درس او سبق ورکول کی اخل کلا چې هغه ځان ته نسبت کوي د قومیت نو قومیت باندې بچاو نکیږي بچ کېدل نکیږي د عذاب نه خلاصېدل نشي قوم بما بچی زما قوم کې مشران تیر شي دي غټان تیر شي دي دانګي پیغمبران تیر شي دي پیغمبر ما بچ کی چې خپل ایمانی نه نو پیغمبر هم نشي خلاصولای د موسی علیہ السلام د تزوی د قارون نو موسی علیہ السلام بچ نکو عذاب تی وانړو دغسی قانون بارکی راضی چې د خزانه وي نو خزانه هغه چې هغه عام طور باندې پټي نور خو جیداد دے پټه دے کوټه دا بنگلا دا ساروی دی دغه سيزونه خکاری دي د خلکو تخکاری او خزانه چې دن خلکو ته نخکاری نو الله داغه د خزانه خبره کوي چې خزانه دومره ډېرې وي دومره ډېر مال او دولت وسرو لیکن چې کله حق د الله دی نور کاو او کله چې د موسی علیہ السلام چې کوم مسله راوړ و پاغي کې اخوا دې خو شروع کړو نو تباش خلق وتويهم چې داسې مکوا لا تفرح لوی مکوا ان الله لا يحب الفرحين الله نخوخي لوی کون کی فخر کون کی تکبر کون کی بعضی مفسرین لیکلی چې دې کې د روانو نو ځان پسې پنسه به راخ کو دی لنګو نا لنګ به ځان پسې راخ کو دو
د تکبر د وجنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غي په باره کې خبره کړو چې دغه سي خلق سړی دي او هغه خپل پړکی پټای پینسو باندې پلنګ باندې کپڑا باندې کمیس باندې ارس کی او چې دا پړکی پکې پټي او دې ځان پسې لمن راکاږي ځان پسې لنګ راکاږي ځان پسې پینسې راکاږي نو دغه وی ما اسفل من الكعبين من الازار في النار دا به جهنم ته ځي د غخپا چې دا پټول کېږي دا فخر دی تکبر دی لوی دا ناغم دا کسب کو پینسې ځان پسې راکاو دی یا لنګ ځان پسې راکاو د خپل کپڑا هغه وګدا کړلا نه دا لنډه کا چې پړکې پکې ښکاری بس دومره پکار دا پړکی نه کبري د ځمکې نه یوې لويشتې فاصله کې اوچتي خبره ده لیکن دلته زموږه معاشره دا بیا پکې د خلګي په خپل پورې راکې په ځمکه باندې راکاږي او تا دلته کې ډېر اوچت کړي بیا د خلکو نه بخلاصي کې نه صحیح هغه نه حل رواني کو څوک بسوي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا د چې پړکې دي استا ښکارای پړکې دي استا پټنای نو اجازه ته د پړکی ښکار کول او بیا اخواته د نیمه پندای پورې پندای ښکار کول دغه اجازه شته حکم از کوم خبره ده چې پړکې دي استا ښکارای دغه سي خبره وته کېدا د مال او دولت په باره کې وته ویل کېدو چې ته داسې مکوا مال او دولت کې فخر تکبر لوی مکوا الله تعالی سره احسان کړل نو تو سره احسان وکا نو ته خبر او معنا د الله خبر او معنا الله تعالی سره کړلی د ټول ناولنی خدای چې ته پیدا کړي دویم دادې چې تعالی ته لوی کړي نو بل دا دی چې تعالی مال او دولت درکړل دنیا په لحاظ سره تعالی عزت درکړل دا ټول احسانات دي تعالی رزق درکړل تا روغ صحت درکړل دا ټول احسانات دي او دې احسان داغه بدله ورکو کنه کله چې سړی خسړی نیک سړی شریف سړی کریمی عزتمنی ناغه سره چې څوک احسان وکي ناغه بیا نه هېري نو تاسو سره الله احسان کړل تعالی روغ صحت در کړل تعالی ته پیدا کړل تعالی مال او دولت در کړل نو تم خو کا کنه د الله بندگی کوا د الله عبادت کوا د الله کتاب اورا د الله کتاب وایا نو په خپل ډول ډال کې راووت نو خلک پسخي ګورا مال وسره دی ګورا د دې مال ته ګورا لکه د سره گاډي دی گاډي ته ګورا وي د سره بل سدي خلک پسخيږي او دا دغه مال او دولت باندې وسکه ننشته او سبب نه هغه مال او دولت هغه په سړی باندې وبال شي خبر او شو اچا چې سوچي اهل علم سوچي عقل والو هغه په دې بس سره پس کېږي دا خو ننشته او سبا نشتی عقل خبره کې مال دې نو د لاس کې لري زی او راضي زموږه تبلیغانو وایي کله چې داسې شی وې نه بنگلا دا نو داسې شی دی بنگلا مخکې خاوري وې وس ودرولې شوې او وروسته بیا خاوري یو وخت به راځي بیا به خاوري کېږي او یو روایت کې راتلو چې د ټولو نه ناکاره مال هغه دی چې هغه په آبادی باندې لګي د ډېر پټول ډال باندې آبادی جوړي د دوران پی تیر شي د نرسته چې کوم خلک راشي هغه اونړي وې دای څه جوړ کړی دا خو د پوخانی دور خبرې وځ دانه چلیږي وځ دان لمنګ خولي جوړو هغه بزان نه بل شان جوړ کی
هغه ټول مخکې چې څومره په هغې باندې خرچې شیلي هغه ټول یې سین ویسي دی به ځان له اوس بل شان جوړوي کله کله په دې ښکته علاقو کې چې سړی ګوري ښه ښکلې بنګله به وي لږ وخت به یې شوی څو کاله به یې شوي او هغې باندې راوزړېږي ورانې کړي ویې نړوي د زیرې وباسي او هغه ځای باندې بیا شروع کړي بل شان بل ډیزاین شروع کړي دقه پیسې چېرته لاړې دقسې لاړې ځای شو دا وچ موچزي ثواب پکې نه میلاویږي یہ ثواب په دې کې میلاو شي ثواب د پاره کار پکاري ناخری انجام سشو الله وی فخسفنا به وبداره الارض د کور د سره چې سمالو دولت او ساسو سامانو ټول می پسمکه کې ورنه نيستو زمای کو ورنه نيستو زمکه کې ورنه نه وته بس ورنه وته روان دي یو وخت به کته رسی کده ورسی جو بیا براخی چې زمکه نه بیا راوستي کیږي با یو وخت داسې برازي چې بیا براوستي کیږي راوې باسی بیا راخکاره کی نو بیا بوسری حساب کتابو کی جهنم ته به ولی دا کسب کو نو الدکی یو دور آغو چې خلقو ولیدو نو خلق پس کېدو وتا او یو دور هغه راغی ورځ هغه راغلا چې خلق خبره کوي وې نيستای په خو وخت کې د لاس راکو هغه کله چې هغه حالات شو یو حالات یو شان رااله بیا حالات بل شان رااله بیا بل شان رااله په هر یو کې خلق خپل د کروڑاو هغه بنگلې هغه په لکه ورکولي چې سلګي غونډه میلاو شي موږ په واسوسو بیا د نه ګوري شاته مالو دولت ته نه شو مالو دولت ته نه خپې ته وباسوي ښا کني وګورا کله چې زلزلہ راشي نو دې الته کې خخکله مکان دی خخکله کور دی خخکله آی کې نور سيزونه دي خخکله سيزونه پکې دي زلزلہ راشي دیواله کا سر ته وباسا هغه خخکله جامې دي هغه خخکله پیزار دي هغه خخکله کمبلی دی او سدی سازو سامان دی سره سپین بګیم دی الته الماری کې پرې دوه خپل کار وکي پرې دوه کار سره دی سپین دی پرې دوته زخ په سر ته وباسا اونو دا دمره ناکاره شه دی کدومره خوې نو تابزان سره ته سره پاتې شې وي او که خوې نو تابزان سره وستلې وي و دې وینا پرې دوه دغه و دا خپل سر ته وباسا دا کسب کوي او خشه نه دی کنه دومره خنه دی چې دومره خنه دی نو سره پوری مت اړه او سبب بیا لا خراب شو بیا افسوسونه پسې کې نو زړه پوری مت اړه د لاس خیره دی زیو راضی با نا خلق وی چې شکر دی چې موږ سره په مال نشتی کني موږ وسرم تلو مال چې سړی سره بوج په زیات ته نو چې بوج به زیات ته وزن زیات ته او دغه دلدل نه زی پکته زی روان دي پکته زی خخيږي چې څومره سپک ده جو منډه وهي او چې څومره دروند ده جو پکته زی دا څه حال فخسفنا به وبداره الارض الله وی ور خخ کا منګه دلرا پزمکه کې وبداره او د کور لرا وبداره الارض فخسفنا به ورخخ کا منګه دلرا او د کور لرا پزمکه کې فما كان له من فئات ينصرونه من دون الله نو د پارا سډالا د نوکر چا کرو د اولادو د نور سجنو خلق بو نو څوک نو ينصرونه چې د امدادي کړه من دون الله د الله نه سوا
وما كان من المنتصرین او نو دے بدل اغستون کے نہ دے پخپل باندې د بدل اغستون کو نو او نا نور چا وسره امداد کولې شو. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس نو شو هغه سان چې تمنا یې کړو د مرتبه پرون حال دغه چې دی راوته بنگړی پلاس کړلی وي. د زمانه کې خلک بنگړی پلاس کوي سړی وای او بنگړی به پلاس کړی هغه خلاص بل شانتی فرعون بنگړی پلاس کړی بنگړی چې پلاس کی غنا جوړه یې دغه شانتی قارون جمعه او فرعون هم دا ټول دا یو خلک کیټیګری او یو وخا مال او دولت پر روان دي. فرعون چې کله د خپل خبره کوله نه ویلاسی اوچت کو خلکو د بنگړی مخامخ کړو وې ما سره دادی بنگړی اسورا من سره بنگړی د سره دی غریب سره دی څو سره شتینا. نو اصبح الذين تمنوا مكانه بالامس شو هغه سان چې تمنا یې کړوا د مرتبه پرون کاش موږ هم دي سوي اسم موایا الله دی ما پلان کی پشانتی کی دا سم موایا الله چې تسنګ پیدا کړي د قشانتی الله ته تخوخ وي د قشانتی خای ډېر خلک دي کله وی پلان کی پشانتی او کله پلان کی پشان پلان کی نه تپوس کې غره هغه باندې څومره مصیبتونه دي تکلیفونه دي. یو قصه خلک کوي یو تنو وی هغه ته دعاګانې کولې د ملائکو نه یو ملک وسه راغی ته دا دعاګانې کې نو ته وګوره په دنیا کې چې تا د چا په شانتی کو اگر زیدو یو تن سره بل تن سره چې کوم خوشاله خلک دي مالدار خلک دي دا مو سره ملاوي دو یو څوګي خوښ نشو یو ځای ته چلاړ ال دغه یو سړی دی خپه خوشاله باندې په غټ پالنګ کې او په غټ دغه باندې ناشته چاپیرتی زامن دیو خپه عيش او عشرت کې دی جدوې بس د قصوته هم چې ما د شانتی کی روان شو سده پور چلاړ ول کې وي تپوس خو تیو کنه تپوس دیو که چې زه د سب مشکلات او خفګانونه سشته کې نشتی اعلان واپس شو تپوس دیو کو ودا کم چې انه دا زما ته منسوب زامن دي او زمان نه دي حسابي کی زما خو زمان نه دي دغه سي خپل قصه وته وکړه زما خزوا نا جوړ شو نا جوړ کېداو مرته نيزوي شماته زما مړ شم او ته ځان بل خزو کی ما ځان نامرد کو ما چې ته خوشاله شي کله چې خزا جوړ شو وېزو خو تاسو نه یې اوسېګم زه خو زما ځان ضرورتونه دي نو زما خو خوخه ما خو ځان چې داغه د وجه نه مرد کاو خدای غي خوشاله ولو می د پاره می کاو کنه نو وس بس کې وس په خو دې خوشم نه نو سی چل کو پخپل باندې خپل سړی ګورم راولم کوړتا هغه واپس توبه وې زما توبه ده نه کینه څنګه چې يم دقه شانتي خیم دا غود بل شرم ده واسبح الذي تمنوا مكانه بالامس شو آکسان چې تمنا کړو د مرتبه پرون یقولون نو وَيَكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ایتا نہ گورے ہوئی یا تعجب دے عجیب خبر دا عجیب دا وَيَكَأَنَّ اللَّهُ تَغْسِدَ
الله فراخ کې رزق د چا د پاره چې واړي د خپل بندګانو نه وي اقدر او تنګي الله چاله رزق فراخ کې نو چاله تنګ کی دا الله اختیار دی لولا امن الله علينا کچری الله احسان نه کړي موږ باندې لخسف بنا نو موږ به په دې کې ورخه کړي وې نو جګړه سره غریب دی هیڅ نه حساب کتاب سر نشته او بس صادر بوګه کو جزا چکم بکم مخلاړي او نور چې دي ناغت لې نشي او خو د پیکړې پرتی دي لولا ان امن الله علينا کچره الله احسان نه کړي موږ باندې لقصف بنا نو موږ به ورخ کړي وې پدې کې موږ به پدې سم کې ورخ کړي وې وای کانهم دغسد لا يفلح الكافرون نشي کامیاب دي کافران ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم یقینا قارون دیو د موسی علیہ السلام د قومنا فبغى عليهم نسیاته او کو سرکشي وګړه باغی باندې واتیناو من الكنوز او ورکړو موږ دلر د خزانو نامه دومره وی ان مفاتيحه چې کونجانی داوی یا لوخي داوی یا خزانه پخپلا لتنو بالعصبه درنه په مضبوط بالعصبه په یو جماعت باندې القوا مضبوط جماعت اذ قال له قوم کل چې بدت قوم د لا تفعلوا ما كوا ان الله لا يحب الفرحين يقين الله نخو لوی کون کی وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره طلب کو پاسي چلا درکړه تعالی کو اخر نه تعالی چې الله صدر کړي په دې باندې کور اخري طلب کا اباځ خلک کوئی تاسو وای دا مال خشه نه ده سره راغی جماعت کی مخ کی سب کی ثواب زیاتی ناغا مخ کی سب کی سره نه سه مخ کی سب کی زینشتي یو تل نه پیسې ور 10 روپۍ ورکړي شی به ورکړي وینا والا ماته د خپل ځای پرېدا نو راځي ته شاته اشهد لا مخ ته دیلا وې تاسو وای چې مال خشه نه ده کمال خشه نه وینو دا ګوره د ماولنه سب راته ملاو شو او دغه همغه وایو ګره منګم دغه وایو چې مال د سرو نو مخ کې سب ته نشوتله خو چې مال د نلر شو نه لاړې هغه مال د سرو خو نشوتله کنه مال د نلر شو نه اولنه سب ته ملاو شو مال د سرو نو نشوتله کنه وابتغي فيما آتاك الله الدار الاخره نو طلب کو پاس کی چې الله درکړل تعالی سو مال درکړل نو په دې کې کور اخر نه طلب کوا دا مال دی ورکا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دنیا کې استا مال کم یو دی هغه دی چې تا او خړو نو پناه دی کو وادي غستو نو زور دی کو ځان لدی صدقه کو نو ځان لدی مخ سٹاک کو هغه ستا دی دا نو جوړه لاړ د دین علاوه نور چې د خود پردو دی خود میراث پرو دی ستاد وو ایو پناشو او دی خوړو ختم شو وادي غستو زور دی کو نو خلاص شو دی خو په هغه د کار نه کوي کم نه صدقه کو فام زیت نو مخی ځان لک ولېګو ال د مستا پر پروتي مخی ستا پر ذخیره دا سٹاک دی ته چې ال د لاړې اخرت ته ال د بتا داغي اجر ثواب ملاويږي انور چې دین علاوه ده نه خو د میراث پرو ده ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك او مهر او خپل برخه د دنیا نه واسن کما احسن الله الیک او احسان کوله څنګه چې الله احسان کړي ستا سره ولا تبغي الفساد فی الارض او مطلب کو فساد پزماګه کې ان الله لا يحب المفسدين يقين الله نقوي مفسدان قال انما اوتيت على علم عندي وی یقینا دا خو راکړی شه مال زما په علم باندې زما په هنر باندې زما په پوه باندې اولم يعلم آیا دې نه پويږي ان الله قد اهلك من قبل يقين الله هلاك کړي مخکې دنا من القرون قومنا من هو اشد منه قوه هغه څوک چې هغه سخو دنا په طاقت کې واکثرو جما او ډېر نفرې والو ولا يسأل عن ذنوبهم مجرمون او تپوس بنکیږي د دې د ګناهونو د مجرمانو نه فخرج على قوم راود په خپل قومانه په زینتی په خپل ډول ډال کې قال الذين يريدون الحياه الدنيا نوي هغه چا چې اراده کوله ژوند دنیوي یا لیت لنا مثل ما اوتي قارون
هاي افسوس راکړې شي وې منګه وې زمنګ سره پشان داغي چې د ورکړې شي دي قارون لا انه لذو حظ عظیم یقینا د خو د خامخا د غټي برخي خاون وقال الذين اوتوا العلم او يا چا چې علم ولا ورکړې شي دي ويلکم او تباشي ثواب الله خير ثواب د الله ورته لمن امن دا چا پر چې ایمان راوړي او عمل صالح عمل صالح کړي ولا يلقاها او نور کول کی دا الا الصابرون مگر صبر نا کول رب حسبنا به وبدار الارض نور خف کمنگا دلرا او د کور را پزمګه کې فما کان له من فیات ينصرونه نو د پارا سډلا چې امداد کړه وې د من دون الله د الله نه سوا ما کان من المنتصرین نو د خپل باندې بدل واستون کو نا واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس او شو کسان چې تمنا کوله د مرتبه پرون یقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وهم دغسدا یا تعجب دے عجیب دا علم یا علم تربانی تنګوري یقینا لا فراخ کې رزق د چا پاره چې غواړي د خپل بندگان نو تنګي چا پاره چې غواړي لولا من الله علينا کچره الله احسان نه کړي موږ باندې لخسف بنا نو خامخم به ورخ کړي پدې کې موږ به په دې اسمت ورخ کړي وای کانه هم د شانتی دا لا يفلح الكافرون نشي کامیابی دي کافران الله رب دې موږ قرآن او سنت باندې عمل کوو